حدیث مبارک کې راځي عائشه رضی الله تعالی فرمایي د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په یو سفر کې روانه وم نو داسې یو خوشي بیابان ته ورسېدو چې خوشي بیابانو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته ویل لکه ځئ مخکې شابه واوړئ زر مخکې ځئ ټول صحابه کرام لاړو زه پاتې شوم او نبی علیه الصلاۃ والسلام پاتې شو ما ته نبی علیه السلام داسې وکتو ما ته ویل چې عایشه چې د منډې مقابله نه کوو خوشی میدان دی ما ته چې د الله پاکه پیغمبره ولې نه وی چې منډه وکړه زه په دغه ټایم کې وړه ومه جینۍ ومه زه دې په منډه کې مخکې شومه ماشومان خو منډه تېزه وایي که نه چېرته غټ سړی چېرته وړوکي زه دې په منډه کې مخکې شومه ما ته چې د الله پاکه پیغمبره ومې درنه ګټله وی چې هو عایشې ودې ګټله ډېره موده تېره شو بیا ورسره چېرته اتفاقي په بل سفر کې روانه ومه بیا یو غزاله تلو داسې خوشی بیابان بیا راغی وی نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې هلکه شابه زر ځئ مخکې واوړئ ټول صحابه کرام لاړو چې پناه شو ما ته نبی علیه السلام بیا وکتو چې عایشه د منډې مقابله نه کوو ما چې د الله پاکه پیغمبره ولې نه چې دا ځل خو منډه وواله نبی علیه الصلاۃ والسلام رانه مخکې شو وجه دا وه چې زه لږه موټی شوې ومه غټه شوې ومه زنانه چې اکثر واده وشي بیا وروسته لږې غټې شي زه د بدن نه پنډه شوې ومه لږه نو منډه مې تېزه نه شووالی نو نبي علیه السلام رانه په منډه کې مخکې شو ما ته نبي علیه السلام چې داسې وکتو مسکی شو ما ته چې عایشه بدل دې خلاص شو مخکې تا ګټلي او اوس ما وګټله ګوره دا د نبی علیه السلام د خپلو بیبیانو سره څه اخلاق مبارک او په کور کې د نبی علیه السلام داسې ژوند د خپلو بیبیانو سره لکه حدیث مبارک کې راځي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام به موږ سره د کور کارونه هم کولو اوس د هغې وخت په کور کې څه کارونه وو دا نن سبا چې کوم کارونه دي خو دا خو نشته دی که نه قالینونه صفا کول او کمرې صفا کول او فریجونه صفا کول دا شیزونه خو په هغې زمانه کې خو ساده ژوند و وی نبی علیه الصلاۃ والسلام به زموږ سره د کور کار هم کو انکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه وخت کې نښه بیبیانې وي نو که زه ورته ووایو نو موږ به وایو چې په دومره بیبیانو کې به زه په خپله کار کوم نخ بیبیانی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو عائشه رضی الله تعالی فرمایي وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام به مونږ سره په خپل د کور کار کو وی یو ځل زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناست او په خپل کور کې وی په دې دوران کې بلی بیبي نبی علیہ الصلوۃ والسلام له د خوراک څه شی راولېږو په کاسه کې وینځلې ورکړی و چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام له اوسه هغه وینځه زمونږ کره رادن نه شوه کاسه یې راغستې ده خوراک یې پکې راغستی دی وی چې دا پلانکۍ بیبي راکړو چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام له اوسه وی ما چې دا خبره واورېده چې دا پلانکۍ بیبي راولېږو وی ما له غوسه راله د هغې لاس ما په خپل لاس و د هغې د لاس نه مې ګزار راواچو ځکه بده را باندې ولګېده چې په خپل نمبر کې وله ورکوه که نه اوس زما کره وله څه له رالیږي بنو خدایي که نه یو بل سره بیا هم زنانه خو وي که نه بیبیانې وي د نبي علیه الصلاۃ والسلام او هغه د زنانو فطرت خو داسې دی که نه چې یو زنانه بله زنانه نه برداشت کوي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام له چې هغې خوراک راوړه وي چې دا پلانکۍ بیبي رالیږلی دی وی ما د هغې غلاس په سپېړه باندې وو چې لکه دې دلته څه شي له رالیږو خو په خپله به ولالته ورکړی و که نه زما کره وله څه له رالیږي وی د هغې نه هغې کاسه ورتاوه شوه او کوم خوراک چې و هغه هم ګیر چاپېره په ځمکه باندې څه شو ورتاو شو وی نبي علیه الصلاۃ والسلام صرف دومره ووي چې میندې مو تباه شه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام کله بی اختیاره به داسې الفاظ د خولې نه وتلو کله به وي خلاص دې په خاورو کې کړل شه
کله به تندی دې په خاورو کې ککړ شه. دا به کله کله د نبي علیه السلام د خولې نه داسې بې اختیاره د الفاظ وتل. موږ ته ووایي چې میندې خو تباه شه، دا څه کوئ که نه؟ وایي نورې نوم وانغستو. نبي علیه الصلاة والسلام په خپله پاڅېدو او هغه ټوکړې راټولولې او یو ځای کولې. هغه ټولې ټوکړې راټولې کړې او راویې ځای کړې او یې سیټ ته یې کېښودې، په خپله لګیا شو، هغه یې خوړلې بیا. او کوټې ته دننه شو، وی زما نوی لوښی یې راواغست، نوې کاسه یې راواغسته، هغې وینځلې یې ورکړه چې دا اوس هغې پلانکی له اوسه ځکه دې ورله لوښی مات کړو. دې ورله څه مات کړو؟ لوښی مات کړو. وی ما ته وایي چې عایشه اوس د دغه سزا ده چې دا هغې له به ته اوس دا لوښی ورکوې. ګوره دا د نبي علیه السلام څه اخلاق مبارک و. نور یې ورته هېڅ ونه وي، زه او ته وې او داسې سره راغلی وې که نه، نو چې هغې داسې کړی وې نو پاڅېدلی ورپسې و چې ښه دا چلونه کوي، زه ناست یم او ته دا کار کوي، زه ناست یم او ته د هغې نه لوښي ورته وکړو. نو د والو نه به وال زیات و، د کنځلو نه به کنځل زیات. و نبي علیه الصلاة والسلام نوم وانغست، نوم یې وانغستو. صرف دومره ورته وي دا نبي علیه السلام د خپلې بې اختیاره الفاظو میندې مو هلاکې شه، دا څه کوئ؟ دا څه کوئ تاسو؟ نو د نبي علیه الصلاة والسلام اخلاق مبارکه په کور کې داسې و داسې. کله کله به یې د بیبیانو سره ټوکې کولې، ټکالې کولې. دا د نبي علیه الصلاة والسلام د خپلو بیبیانو سره ژوند و ژوند. حدیث مبارک کې راځي، عایشه رضی الله تعالی فرمایي وی د نبي علیه الصلاة والسلام سره په یو سفر کې روانه وم، نو داسې یو خوشي بیابان ته ورسېدو. یو خوشي بیابان و. نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته ویل لکه ځئ مخکې شابه 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 واوړئ، زر زر مخکې ځئ. ټول صحابه کرام لاړو، زه پاتې شوم او نبي علیه الصلاة والسلام پاتې شو. ما ته نبي علیه السلام داسې وکتو، ما ته ویل چې عایشه وایي چې د منډې مقابله نه کوو، خوشی میدان دی. ما ته چې د الله پاکه پیغمبره ولې نه؟ وایي چې منډه وکړه. زه په دغې ټایم کې وړه وم، جینۍ وم، زه دې په منډه کې مخکې شوم. ماشومان خو منډه تېزه وایي که نه، چېرته غټ سړی چېرته وړوکي. زه دې په منډه کې مخکې شوم. ما ته چې د الله پاکه پیغمبره ومې درنه ګټله؟ وایي چې هو عایشې ودې ګټله. ډېره موده تېره شو، ډېره موده تېره شو، بیا ورسره چېرته اتفاقي په بل سفر کې روانه وم. بیا یو غزاله تلو، داسې خوشی بیابان بیا راغی. وی نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې هلکه شابه زر زر ځئ، مخکې واوړئ واوړئ واوړئ. ټول صحابه کرام لاړو. چې پناه شو، ما ته نبي علیه السلام بیا وکتو چې عایشه د منډې مقابله نه کوو؟ ما چې د الله پاکه پیغمبره ولې نه؟ چې دا ځل خو منډه وواله، نبي علیه الصلاة والسلام رانه مخکې شو. وجه دا وه چې زه لږه موټی شوي وم، غټه شوي وم. زنانه چې اکثر واده وشي بیا وروسته لږې غټې شي. زه د بدن نه پنډه شوي وم لږه، نو منډه مې تېزه نه شو والې، نو نبي علیه السلام رانه په منډه کې مخکې شو. ما ته نبي علیه السلام چې داسې وکتو، مسکی شو. ما ته چې عایشه بدل دې خلاص شو، مخکې تا ګټلي او اوس ما وګټله. ګوره دا د نبي علیه السلام د خپلو بیبیانو سره څه و؟ اخلاق مبارک و. په کور کې د نبي علیه السلام داسې ژوند د خپلو بیبیانو سره. د نبي علیه الصلاة والسلام بیبیانې دا ټولې د مالدارو خلکونو نه وي، د مالدارو کورونو وي. ډېر په ناز باندې لویې شوي وي. لکه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها، دا د ابو سفیان رضی الله تعالی عنه لور وه. ابو سفیان رضی الله تعالی عنه خو د مکې سردار و، ملک و د مکې. دا د یو سردار د یو ملک لور و ام حبیبه رضی الله تعالی عنها. جویریه رضی الله تعالی عنها دا د حارث ابن زرار رضی الله تعالی عنه لور وه. حارث ابن زرار دا د روغې قبیلې سردار و مشر و. او دارنګې صفیه رضی الله تعالی صفیه رضی الله تعالی دا د خوی ابن اخطب، دا خوی ابن اخطب دا د بنو قریظه و مشر پاتې شوی دی، دا د هغه لور وه. او عایشه رضی الله تعالی عنها
دا د ابوبکر رضی الله تعالی لور وه او حفصه رضی الله تعالی دا د عمر رضی الله تعالی لور وه ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا د مکی د قریشو د غټ خاندان نونه وي غټو غټو خاندانونو جینکۍ وي نو دا د نبی علیه صلات وسلام کمې بیبیانې چې وین دا د ټولو غټو خلکو نونه وي خپل وړوکوالی خپله ځواني ډېره په ښه انداز سره تېره کړې وه خو د نبی علیه صلات وسلام په کور کې بیا خو څه نه و د نبی علیه السلام په کور کې څه نه و هلته خو نبی علیه السلام صرف په آخرت باندې نظر و نبی علیه السلام به فرمایي زمونږ د دنیا د یو بل سره سویمه ده زمونږ د دنیا د یو بل سره سویمه ده زمونږ د دنیا د یو بل سره هیڅ نشته دی زمونږ نظر صرف په آخرت باندې دی کعب بن عجره رضی الله عنه فرمایي یو ځل مې د نبی علیه صلات وسلام د مخ مبارک ته داسې وکتل که نه نو ډېر د لوږې اثر پرې و دا رنګ یې زیړ شوی و داسې زه پوه شوم چې نبی علیه صلات وسلام ډېر سخت وږی دی وی کور ته خپل ته لاړم نو زما په کور کې هم څه شی د خوراک نه کور کې هېڅ نه خپل هم د خوراک څه نه وی داسې سارا طرف ته ووتم ما چې څه چل وکړم د نبي علیه السلام دا لوږه خو زما نه برداشت کېږي سارا طرف ته ووتم او په دې غم کې روان یم چې څه چل وکړم یو یهودي و باغ یې اوبه کو بوکې راخیجولې او باغ یې اوبه کو ما ورته وی چې دا باغ درله زه اوبه کړم نو ماله به څه مزدوري راکړې وی چې او ما چې څه مزدوري به راکړئ وی چې په یوه بوکه باندې به درته یوه کجوره میلاویږي یوه بوکه دې راوخېجوله د اوبو تا ته به یوه کجوره میلاویږي ما ورته چې ټیک د منظور ده راته وی شروع شوم هغې یهودي له مې هغه باغ اوبه کو چې څه بوکې مې راوخېجولې د هغې په مقدار راته کجورې میلاو شي کجوري کجوري مې راواغستې په منډه منډه باندې مې نبي علیه السلام له ځان راورسو نبی علیه السلام ته بیا کجوري کېښودې نبي علیه السلام ډېر په مینه مینه باندې هغه کجوري وخوړې وږې او ډېر په مینه یې وخوړلې بیا راته وایي چې کعبه دا کجوري د کوم طرفه وي دا دې د کوم ځای نه راوړي ما ورته کیسه وکړې چې د الله پاکه پیغمبره دا دې مخ مبارک ته مې وکتل که نه په دې د لوږې اثر و ما نه برداشت ونه شو سارا ته ووتم ځکه په کور کې راکرم څه نه و یو یهودي باغ اوبه کو نو د هغه سره لګیا شوم ما سره لږه مزدوري وکړو نو دا کجوري مې پرې واغستې دا مې تاله راوړې وی نبي علیه صلات وسلام راته ډېرې دعاګانې وکړلې ډېرې دعاګانې راته وکړې چې الله دې په مال کې برکت واچوه کعب ابن عجره ډېرې دعاګانې راته یې وکړې نو د نبي علیه صلات وسلام په کور کې خو بیا داسې حالت و چې په میاشتو میاشتو پکې اور نه بلیدو او بیبیانې ټولې د غټو خاندانونو وي نو چې کله داسې په مدینه منوره کې فتوحات شروع شو که نه فتح رالی او په مال غنیمت کې څه مال راغی نو د نبي علیه الصلاة والسلام بیبیانې رالی او د نبي علیه الصلاة والسلام نه مطالبه وکړه د الله پاک پیغمبره موږ له اوس په نان نفقه کې لږ زیادت وکړه اوس پر خو تا سره څه نه موږ در سره ګزاره کوله خو اوس خو فتوحات وشو ټول صحابه کرام مالدار شو ټول ښه شوي دي نو موږ لم لږ دې نفقه کې په دې جوړه جامه کې لږ زیادت وکړه که نه دې کې راله لږ زیاتوالی وکړه نبي علیه صلات وسلام په دې خبره باندې خفه شو او قسم یې وکړ چې زه به یو میاشت تاسو خواله نه راځم په دې ورځ کې اتفاقي نبي علیه السلام د اس نه غورځېدلی او پنډه یې لږه زخمي شوې وه داسې بالخانه وه نبي علیه صلات وسلام هغې ته وختو منافقینو بار دا خبره مشهوره کړه وی نبي علیه السلام خپلو بیبیانو له طلاق ورکړو دا خبره مشهوره کړه دا خبره عمر رضی الله تعالی فرمایي وی زما یو ګاونډي و وی زه به داسې پاپته کې یو ورځ تلمه کوبا ته به تلمه هلته به ما ځان له مونځ کو بیا به واپس راتلم نو یو ورځ به هغه ته یو ورځ به زه تلمه
ما هغه ته ویلي چې کو په کومه ورځ باندې زه د مدینې منورې نه بار یم نو ستا دا ډیوټي ده چې نبی علیه صلات وسلام کوم حدیث بیانوي چې زه راشم ما ته به بیا بیانوي او که ته بار ته وتې وي نو زه به تر هغې پورې یم چې تر څو پورې ته نه یې راغلی چې د نبي علیه السلام ژوند بیا زه تا ته بیان کړم دا د صحابه کرامو مینه وه ښه وی چې کله به زه تلم ما به دې ګاونډي ته وي چې ته به نه ځې چې زه واپس راشم چې د نبی علیه السلام کم ژوند دی کم حدیث بیان کړی هغه به ما ته بیانوي او که ته نه وي نو زه به د مدینې نه بار ته بیا نه وځم چې بیا درته د نبي علیه السلام ژوند او حدیث مبارکه زه بیان د ګاونډي سره مې دا خبره کړې وه وی زه تللی وم چې واپس رالم وی هغه ملګري مې راته دروازه وټکوله خو ډېره په تلوار او په تیزۍ وارخطا یې راته دروازه وټکوله ما ورته چې بار ته راووتم ما ورته وی چې څه چل دی ولې هغه په دغې ورځو کې د حبشي بادشاه چې کوم هغه د حملې کولو اراده م کړې وه په مدینه منوره باندې ما ورته وی چې ولې په مدینه منوره باندې هغې بادشاه حمله وکړه کو ما ته وی چې نه هغه حمله نه ده کړې خو د دې نه غټ خبر دی ما ورته وی چې څه خبر دی د دې نه غټ وی چې نبي علیه السلام خپلو ټولو بیبیانو له طلاق ورکړی دی چې دا خبره مې واورېده که نه وی د خولې نه مې دا الفاظ وته چې لاړې حفصې هلاکه شوې حفصه خو پکې د هغه لور وه که نه د نبي علیه السلام بیبي وه ما ورته وی چې لاړې حفصه هلاکه شوې ما ښه پوه کړې وي خو ته نه پوهېدلې ځکه د دې نه څه ورځې مخکې ما مې په کور کې څه خبره وکړه ښځې مې ما له جواب راکړو عمر رضی الله فرمایي ما کور څه خبره وکړه ما له مې ښځې جواب راکړو مسله دا وه موږ د مکې خلک چې موږ په ښځو باندې زورور وو او د مدینې خلک په ښځو باندې لږ کمزورې وو نو د مدینې منورې ښځې چې وي نو دوی به د خاوندانو له جوابونه ورکول زموږ ښځې خو موږ ته جواب نه شو راکولی وایي چې موږ مدینې ته رالو نو زموږ ښځو هم د هغوی نه چل زده کړو ځکه دا زنانه خو د یو بل کې راځي خبرې کوي که نه نو ما مې خاوند ته داسې وي او ما مې خاوند ته داسې وي زموږ ښځو هم د مدینې منورو د ښځو نه چل زده کړو بیا هغه هم په موږ باندې جري شي موږ ته به یې جوابونه راکول یوه ورځ ما کور څه خبره وکړه دې ښځې مې جواب راکړو وران غونته جواب یې راکړو ما ورته وی چې تا ما ته جواب راکړو ستا دومره جرأت تا ما له جواب راکړو چې دا تا ما له څنګه راکړو تر ننه پورې خو تا ما له جواب نه دی راکړی ما ته وی چې عمره ته دومره غټ سړی نه یې څومره چې غټ نبي علیه الصلاة وسلام دی عمره ښځه به راته وایي چې ته دومره غټ نه یې څومره لوی شان چې د نبي علیه الصلاة وسلام دی هغه ته یې بیبیانې جواب ورکوي نو زه به تا ته نه در کومه هغه ته یې بیبیانې جواب ما ورته وایي څه شي نبي علیه الصلاة وسلام ته د هغه بیبیانې جوابونه ورکوي زما لور حفصه زما محبوب ته جوابونه ورکوي دا خبره چې ما اورېده راپاڅېدم ډایرکټ د کور ووتم ډایرکټ رالم په خپلې لور حفصه پسې ما ورته وایي چې حفصه ته رښتیا نبي علیه صلات وسلام ته جوابونه ورکوي هغې راته وایي چې دا بابا د الله تبارک وتعالی په موږ باندې ډېر لوی فضل دی چې موږ د نبي علیه السلام بیبیان یو موږ باندې د الله ډېر لوی فضل دی چې موږ د نبي علیه السلام بیبیان یو په دې باندې موږ فخر کوو موږ پرې ډېرې خوشحاله یو او بابا کور خو دی ښځه خاوند یو نو خامخا خبرې پکې راشي جواب ورله کله کله ورکړو کور دی ژوند دی نو ما چې دا خبره واورېده ما ورته وایي چې حفصه ګورې عایشې ته به نه ګورې خپلې بلې ملګرې ته عایشې ته به هسې نه چې عایشه نبي علیه السلام له جوابونه ورکوي او ته ولې هم جوابونه ورکوي ګورې هغه ستا نه په عمر کې هم وړه ده او په شکل صورت کې در نه هم ښکلې ده او د نبي علیه الصلاة وسلام ورسره مینه هم ډېره ده هسې نه چې ته هغې ته ګورې او د هغې په شان چلونه شروع کړي هغې په شان چلونه به نه کوي هغه نبي علیه السلام ته ډېره محبوب ده او ډېره نږدې ده او ستا نه ښایسته هم ده او ستا نه وړه هم ده هغې ته به نه ګوري خپلې لور ته مې نصیحت وکړو
بیا لاړم په ام سلمه رضی الله تعالی عنها پسې. ما ورته وویل چې ام سلمه رښتیا تاسو نبي علیه الصلاة والسلام ته جوابونه ورکوئ؟ هغې راته وویل چې یاره عمره په هر کار کې دې کار یې نو په هر کار کې دې اوس زمونږ په کور کې دې هم دخل اندازي شروع کړه. خاوند مو دی نو زمونږ خاوند دی مونږ ښځې یو ژوند دی کله پکې هر څنګه خبرې پکې راځي. اوس ته زمونږ په کور کې ولې خبرې کوې په هر کار کې ستا کاري. ام سلمه راله زړه مات کړو هغې راله زړه مات کړو د هغې ځای نه را روان شومه نو وی چې بیا مې دا خبره واورېده چې نبي علیه السلام بیبیانو ته طلاق ورکړی دی. نو ما وی چې ښه مې دا حفصه پوه کړې وه خو دا نه پوهېدله. خپله لور مې یاده کړه حفصه مې پوه کړې وه خو دا نه پوهېده. لاړه هلاکه شوه زما لور حفصه ځکه چې په دنیا کې د نبي علیه السلام بیبیانې دي خو په جنت کې به هم د نبي علیه السلام بیبیانې که نه. نو چې په دنیا کې رښتیا ختمه شوه نو ما ورته وایي چې په جنت کې بیا ستاسو رشته څنګه پاتې کېږي. لاړې حفصې د جنت نه پاتې شوې. وی لاړم پسې په منډه ما ورته وایي چې حفصه نبي علیه السلام تا ته طلاق درکړی دی؟ هغه په ژړا شو چې ما ته پته نشته ما ته پته زه نه یم خبر. ما ورته وایي چې حفصه پوه کړې مې خو ته نه پوهېدلې ته ما پوه کړې خو ته نه پوهېدلې. ګوره پلار دې ته وایي ښه پلار هغه پلار دی چې لور ته دا ووایي چې لورې د خاوند به دې عزت کوي. لورې زما د کور نه چې ووتې اوس کور دې دغه د خاوند کور دی هلته مړه او ژوندی به په دغې ځای کې او لورې هلته زما بېعزتي مه کوه ځکه چې ته خاوند له جوابونه ورکه نو خلک به چې د پلانکي لور چې ده نو ډېره بېادبه ده زما لور زما نوم به هلته به بېادبه یادېږي. لور ته واز وکړه نصیحت وکړه د خاوند ادب کوه د خاوند احترام کوه د خاوند عزت کوه. هسې نه چې خلک بار دا خبرې کوي چې د پلانکي لور جبوره ده زما نوم چېرته بار په دې الفاظو یاد نشي. پلار له دا پکار دي چې لور ته څه وکړي نصیحت وکړي. بعضې پلار صحیح چې لورې ورته خبره وکړي دی ورته وایي راځه ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده وایي راځه ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده نو ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده چې رای ولي ځان کره یې مروره کښېنئ نو د هغې کور یې وران کړو که وران یې نه کړو کور یې وران کړو. خو دا دې ورته ویلی وی په دې په ځای باندې چې لورې دا د خاوند دی د ده سره وچه خوره او زما د کور هغه لمده تاله غوره ده دا وچه تاله غوره ده نو د هغې کور به بد شوی و که نه. نو دی ورته وایي ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده زه په تا باندې بوج نه یم وایي راځه زمونږ کره په لور باندې څه وران کړي کور وران کړي. نو پلار له پکار دی چې لور ته څه کوي. نو عمر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی حفصه ما درته ډېر نصیحت کړی خو ته نه پوهېدې. حفصه رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ما ته پته نشته د نبي علیه السلام نه تپوس وکړه. عمر رضی الله عنه فرمایي چې مسجد نبوي ته رالم ټول صحابه کرام د منبر سره راټول شوي او جاړي چې نبی علیه السلام ټولو بیبیانو ته طلاق ورکړی. نبی علیه السلام به څومره غمجن او څومره خفه وي څومره غمجن دی. وی زه ټینګ نه شوم وی ورغلم هغې کوټنۍ ته خیجم د نبي علیه السلام بالاخانې ته خیجم چې نبي علیه السلام سره ملاقات وکړم. د هغې په سر باندې رباح رضی الله تعالی عنه ناست هغه تور صحابي دا د نبي علیه السلام خادم و رباح. ما ورته وی چې رباحه نبي علیه السلام ته وفرمایل چې عمر راغلی تا سره ملاقات کول غواړي. هغه وی چې ټیک ده. رباح دننه لاړو نبی علیه السلام ته وفرمایل چې عمر د اجازت غواړي. وی نبی علیه السلام هېڅ ونه ویل. رباح راووتو ما ته چې عمر ما ورته ستا نوم واخیست خو نبي علیه السلام هېڅ ونه وی. وی واپس رالم جومات ته وی بیا لاړم ما ورته وی چې رباحه لاړ شه نبي علیه السلام ته ووایه چې عمر وایي تا سره ملاقات کول غواړم. دی بیا لاړو دی نبي علیه السلام ته زما نوم واخیست خو نبي علیه السلام بیا څه ونه وی. وی چې عمر ستا نوم مې ورته واخیست خو نبي علیه السلام سر ټیټ نیولی و هېڅ یې راته ونه وی. په جومات کې داسې ګرځېدم خو ټینګ نه شوم
په درېیم ځل رالم او اواز به چغه مې وي چې رباحه نبی علیه الصلاة وسلام له ماله اجازت وغواړه او که د نبی علیه السلام دا مطلب چې دی د خپلې لور حفصه سفارش کوي نو د الله پاک پیغمبر ته ووایه چې اجازت وکړي قسم په الله توره مې په لاس کې د حفصه سر د خپو ته راتاومه زه د خپلې لور سر د نبی علیه السلام د خپو ته راتاوم کو اجازت کوي زه د حفصه سفارش له نه یم راغلی نبی علیه السلام چې د عمر د اواز واورېده چې نور عمر خرابېږي نو وی چې عمر ته ووایه چې راځه عمر ته ووایه چې راځه عمر رضی الله تعالی دننه شو څنګه چې کېناستم ما ورته چې د الله پاک پیغمبر تا بیبیانو ته طلاق ورکړی دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې الله ما خو بیبیانو ته طلاق نه دی ورکړی وی دا خبره چې مې واورېده د خولې نه مې بې اختیاره د الله اکبر چغه ووتله د خوشحالۍ نه ما چې الله اکبر دا خو د منافقینو چال دی نبی علیه السلام خو طلاق نه دی ورکړی طلاق نه دی ورکړی صحابه ما چې د الله پاک پیغمبر ټول صحابه کرام په مسجد نبوي کې جاړي دا خبر ولا ورکم نبی علیه السلام چې خبر ولا ورکړ صحابه کرام ته وفرمایه چې ما طلاق نه دی ورکړی ویراله صحابه کرام ته وفرمایل چې بیغمه شه نبی علیه السلام بیبیان یې نه دي طلاق بیا رالم د نبی علیه الصلاة والسلام خواته کېناستم وی چې ګیر چاپېره مې وکتل داسې یو څو سرمنې چې دي دا ګیر چاپېره ځوړندې دي او نبی علیه الصلاة والسلام چې کومې تکیا ته ډډه والې ده که نه هغه د سرمن جوړه ده او د کجوري پاڼې پکې دنده پرتې دي دې نه ډکه شوې ده او نبی علیه الصلاة والسلام په یو انډیري باندې ډډه لګولې ده چې د کجورو د پاڼو نه جوړ دی نو د هغې انډیري نښې د نبی علیه السلام په جسم مبارک کې جوړې شوي دي د نبی علیه السلام په جسم مبارک کې د انډیري هغه نښې دي نو چې داسې ګیر چاپېره مې وکتل او داسې لږه دوایي پرته وه سیټ ته دا سرمنې چې پې خلک وچې هغه دوایي پې مږي د باغت دپاره هغه لږه دوایي غونته پرته وه چې هغې ته مې وکتل زما د سترګو نه اوښکې روانې شوې ما چې د الله پاک پیغمبره ته خو الله ته ډېر خوښ نه یې چې عمر ولې ما چې دا یهود او دا نصاره خو د الله دشمنان نه دي چې بېشکه ولې نه دي ما ورته وی چې د هغې بادشاهان څنګه ژوند کوي د الله پاک پیغمبر ته د الله نه سوال ولې نه کوي چې زموږ دا ژوند بدل کړي زما محبوب په انډیري باندې پروت دی د الله نه دعا وکړه چې کنه چې دا غریبي او دا غربت ختم شي نبی علیه السلام ته زما دا خبره څنګه واورېده که نه د چټای نه ډایرکټ نیغ کېناست داسې فورا کېناست نیغ د مخ دا رنګ داسې بدلېدو ورو دا مخ مبارک سور شو ما ته چې عمر ګوره چې ته په خپل دین کې شک کوې کو په دې دین اسلام کې د شک دی کو ما ورته چې نه د الله پاک پیغمبر زه چېرته شک کوم ستا د جسم مبارک دا نښې رانه نه برداشت کېږي چې په انډیرې پروت دي نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل چې عمره دغه یهود او دغه عیسایان په دې دنیا کې څه نه څه نیک کارونه خو کوي که نه د هغې بدل ولا الله په دې دنیا کې ورکوي آخرت کې خو هغوی څه شی شته دی نه او زمونږ د نیکو اعمالو بدلې الله آخرت ته ایښي دي عمره ته ولې فکر کوي د آخرت باندې یقین نه لري زمونږ د دنیا سره هېڅ نشته دی الله بیا مې نبی علیه الصلاة والسلام نه اجازت وغوښته چې د الله پاکه پیغمبره د خوش طبیعتۍ یو څو خبرې وکړمه چې د نبی علیه السلام لږ خوشحاله شي خو اجازت یو څو خبرې د خندا وکړم د خوشحالۍ نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل چې عمره وکړه چې د الله پاکه پیغمبره رالم خپلې لور ته مې ووی چې که ته د عایشه سره سیالي کوي که نه نو عایشه درنه ښکلې هم ده عایشه درنه په عمر کې کم هم ده او د عایشې سره د نبي السلام مینه هم زیاته ده هسې نه چې ته هغې ته ګورې او ځان خراب چېرته نه کړي دا خبره چې نبي علیه السلام واورېده داسې لږ موسکی شو بیا مې ورته وویل چې د الله پاکه پیغمبر ام سلمه ډېر ورټله ما
ستا بیبي نه ام سلمه هغې ورټله مې ما ته وایي چې ولې ما ورته وایي چې د نبي علیه الصلاة وسلام د تاسو جوابونه ورکوئ نو هغې راته وایي چې عمره پارشي کې دې کار دی زمونږ کور کې هم کار ساتي دا خبره چې نبي علیه الصلاة وسلام واورېده موسکی شو ویې خندل نبي علیه الصلاة وسلام وخندل موسکی شو وایي چې ما بیبیانو له طلاق نه دی ورکړی دغې بالاخانه کې نبی علیه الصلاة وسلام تر یوې میاشته پورې و یوه میاشت بعد آیت د تخیر نازل شو چې د الله پاکه پیغمبره خپلو بیبیانو ته ووایه ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا خپلې بیبیانې روغواړه ووایه ورته که تاسو زیاتې نفقې غواړئ زیاتې پیسې غواړئ زیاتې خرچې غواړئ راشئ چې هغه درکړم او طلاق درله درکړم زه دغه والی وځئ او که نه الله او د الله رسول اخلئ نو د الله د رسول سره په دې ژوند کې خوشحاله اوسئ نبی علیه السلام دغه آیت مبارکه عایشه رضی الله تعالی عنها تلاوت کو نبی علیه السلام عایشه ته وفرمایل وی عایشه ماله به سمدستي جواب نه راکوي لومبی به د خپل مور او پلار سره صلاح وکړي چې مال او دولت علي او طلاق اخلي او که ما سره ژوند کول غواړي عایشه بیبي راته وفرمایل نبی علیه السلام یېرېده پې ځکه هغه وړه وه د عمر نه ویاسې نه چې دا چېرته اچانک فیصله وکړي عایشه رضی الله عنها فرمایي د الله پاکه پیغمبر زه به په دې کې د مور او پلار سره صلاح کوم چې زه د الله د پیغمبر سره پاتې شم او که پاتې نه شم زه دنیا نه اخلم او د الله پیغمبر اخلم په دې کې زما مور او پلار ته ضرورت نشته نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو او عایشه بیبي ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره ما خو درته وایي چې زه د الله پیغمبر غواړم او دنیا نه غواړم خو زما دا خبره به نورو بیبیانو ته نه کوي دا به نه کوي کېدای شي یو تنه پکې ووایي چې ما له طلاق راکړه یو خو به پکې کمه شي که نه یو به پکې کمه شي که نه نو موږ له به لږ ټایم زیات راکړي زموږ سره به بیا لږ زیات ټایم زما د خولې خبره به نورو ته نه کوي چې عایشه وایي چې زه د الله پیغمبر غواړم نبی علیه السلام مسکی شو عایشه الله زه انصافدار را لېږلی یم الله زه نرمي کوونکی را لېږلی یم سختي کوونکی نه یم را لېږلی زه به ټولو بیبیانو ته وایم چې د عایشه دا فیصله ده او تاسو هم خپله فیصله وکړئ زه به ورته وایم او بیا نبی علیه السلام یوې بیبي له لاړ وی عایشه خو داسې وایي تاسو څه وایئ ټولو بیبیانو وي موږ د الله او د الله رسول اخلو د الله او د الله رسول اخلو دنیا نه اخلو غرض مې څه کو ټایم نه وخت شو دا د نبی علیه الصلاة وسلام اخلاق مبارک څه شی و د نبی علیه السلام اخلاق مبارک د خپل کور والو سره د خپلو بیبیانو سره په کور کې دننه نو په کور کې به دننه د ځان نه زمری نه رغی ښه ځان نه به څه نه رغی زمری نه رغی چې واړه درنم تنګي ښځې درنم تنګي ټول کور درنه تنګي چې ته بار ته وځې وایي شکر الحمدلله او چې کور ته راننوځې نو بیا راغی نو که ستا ژوند داسې و چې کور زنانه وي چې ته کور ته رادننه شي چې بیا راغی نو په دې خپل ژوند باندې افسوس وکړه په دې خپل ژوند باندې څه وکړه افسوس وکړه چې ته کور ته دننه کېږې او خلک وایي چې بیا راغی چې په تا باندې بار خلک خوشحاله او کور در باندې خلک تنګ نو ستا په دې ژوند باندې افسوس پکار دی بیا ته د نبی علیه السلام په شان ژوند نه تېروې ځکه ژوند خو هغه حدیث مبارک کې راځي وایي ډېر ژوند چې دی وایي دا په کور کې تېروه خپل فارغ اوقات په کور کې تېروه نو په کور کې به ته د بیبیانو سره د وړو په شانتې ژوند کوي کور وړوکی اوسه او بار لوی اوسه بار څه اوسه لوی اوسه نو کور به د خلکو سره نرمۍ سره راځي ښایسته ژوند به کوي د خندا ژوند به کوي دا نه چې زه خو ځان له څوک یم او کور به راتم خلک کیني پاسې او بار به راتم خلک کیني پاسې کور ستا ژوند دی چې 24 ګنټې تا ته خلک کیني او پاسې خو په پوزه به یې ولګئ که نه بار خو ته کله کله د خلکو سره میلاویږي کور خو 24 ګنټې نو هر ټایم به خلک تا ته په اوداسه کې ولاړي نه نه
کور به ډیر د نرمۍ ژوند کوي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب